پتوشاخانه 2 کیس کې اسلام آباد های کورټ پرون د عمران خان ضمانت منظور کو، خو عمران خان تر اوسه پورې لا جیل کې دی. په څه وجه باندې عمران خان د جیل نه رها کیږي، نور په کم کیسز جوړ دي، په هغې هم تفصیلا خبره کوو. د 9 مئی چې کم کیسونه دي، د 9 مئی چې کم مقدمات دي، د هغې حوالې سره هم اپډیټس دي چې 9 مئی 12 مقدمې په عمران خان باندې درج شوي وي، چې کې 4 مقدمو کې عمران خان ته آلریډي ضمانت ملو شوی دی. 8 مقدمې پاتې دي. په دغه مقدمو کې عمران خان ته مطلب سزا نه ده ورکړل شوې، په هغه باندې قید نه دی ختلی، خو بیا هم عمران خان په جیل کې ساتلی شوی دی. مکمل تفصیلي در سره شریکوم. ډېر ملګري پوښتنه کوي چې عمران خان به کله رها کیږي، د عمران خان کم کیسونه پاتې دي، عمران خان باندې نور کم کیسونه جوړ دي. یو خو القادر ټرست کیس چې کم دی د هغې فیصله هم راتلو وله د ډېر زر به د هغې فیصله راشي. کیس د عمران خان پینډینګ کې دی. یو 12 د 9 مئی مقدمې وي په عمران خان باندې، چې کې 4 مقدمو کې کپتان ته ریلیف ملو شوی دی، ضمانت منظور شوی دی. 8 مقدمې پاتې دي. په دغه 8 مقدمو کې عمران خان په جوډیشل ریمانډ باندې دی، چې کله جوډیشل ریمانډ وي، یو جوډیشل ریمانډ وي، یو جسمانی ریمانډ وي. په جسمانی ریمانډ کې ضمانت نه کیږي او په جوډیشل ریمانډ کې ضمانت کیږي. جی نو د عمران خان په دغه مقدمو کې ضمانت کیږي، خو عمران خان په دغه مقدمو کې گرفتار نه دی. که چېرې گرفتار وي، په هغه باندې گرفتاری ختې وه، نو بیا به د عمران خان وکیلانو په دغه مقدمو کې عمران خان ته رهایي ورکړې وه. خو حکومت چې کوم دی د عمران خان مخالف حکومت ای ډېر زیات هوښیاران دي. ای په دغه 8 مقدمو کې عمران خان ته گرفتاری ځکه نه ورکوي که چېرې په دغه 9 مئی 8 مقدمې چې کومې دي په دې کې په عمران خان باندې گرفتاری خیږي، نو بیا به عمران خان اډیاله جیل نه کوټلک په جیل ته منتقل کیږي. خو حکومت دا نه غواړي چې عمران خان اډیاله جیل نه بل جیل ته منتقل شي. نو په دې وجه باندې عمران خان باندې د 9 مئی چې کومې مقدمې دي هغې کې قید نه دی ختلی، کې سزا نه ده ملاو شوې، او دغه مقدمو کې هم عمران خان ته ډېر زر رهایي ملاویدی شي. مطلب قید خو پکې دی نه، دغه مقدمې هم عمران خان نه ډېر زر ختمېدی شي، ځکه 4 مقدمې آلریډي د عمران خان ختمې دي. 9 مئی چې څومره هم مقدمې دي هغه په عمران خان باندې داسې درد دي چې اوس لکه یو ځای دی هلته د پي ټي آی کارکنانو سره وانه کړی دی، نو هغه مقدمه په عمران خان باندې درج ده. چونکې عمران خان خپل هم په جیل کې و، خو بیا هم دغه مقدمې په عمران خان باندې دی درج کړي دي. نو په دې وجه باندې دی اوس دغه مقدمو کې د 9 مئی مقدمو کې عمران خان باندې قید نه خېږي چې بیا به عمران خان د اډیاله جیل نه بل جیل له منتقل کول غواړي. نو دا کیسونه دي چې دا په عمران خان باندې جوړ دي. یو اډیاله القادر ټرست کیس دی، او یو 9 مئی مقدمې دي. یو په عمران خان باندې یو بل کیس جوړ دی په 28 ستمبر 2024 باندې. 28 ستمبر 2024 باندې د پی ټي آی یو احتجاج چې د هغه احتجاج توڑ پوڑ مقدمه هم په کپتان باندې درج شوې ده، چونکې په 28 ستمبر 2024 کې عمران خان آلریډي په جیل کې و. عمران خان په 5 اگست 2023 کې گرفتار شوی دی او مقدمه پر 2024 والا درج شوې ده. نو دا هم د کمال خبره ده. په دغه کیس کې هم د عمران خان وکیلان په منډه توړي دي، یو کیس ختمېږي بل پې شروع کیږي. نو د عمران خان د رهایي هیڅ پته نه لګېږي. په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.